نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون صدق الله العظيم. سورة البقرہ اولنے پارا او یایم نمبر آیت دی ددی آیاتونو دمخ کی آیاتونو سرا ربط او مناسبت دا دی چی پا مخ کی آیاتونو کی د بنی اسرائیل و یہودیانو قباحتنا بیان شو پا دی آیاتونو کی ہم د بنی اسرائیل و یہودیانو قباحتنا ذکر کی د دې يهوديانو د علماء عمل مخکې ذکر شو چې د الله پاک په کتاب کې تحریف کول دي. اوس د دوی د عوام حالت ذکر کیږي چې د يهودو کوم عوام دي چې هغه انپړه بې تعلیمه ناپوه دي دی د خپل مشرانو او د خپل مليانو په تابعداري کې په گمراهۍ کې دی پراتري دی د خپل مشران او د خپل مليان د دروغ تمناګان ور کوي او دی باغی باندې یقین کوي لکه د يهود علما دي عوام توي لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى جنت تبا يهوديان عیسایان علاوہ بل سوک نہ داخلے گی نہ عوام وہی بد جنت قاسم زمن گدے اوس دا عوام دي دا ناپوه دي او چې کوم علما پی دي ناغي په دې کتاب د الله پاک کې تحریف کوي دی عوام توي چې الله داسې نازل کړي دي نو دا عوام په یقین وکي او بیا د جنت پته مپراتی. د دې آیت په تفسیر کې مفسرین لیکي چې د دروغ او قصې کول او باغی باندې خپل عوامنا د مالدار خلق نه داد وصول ول یا مال وصول ول دا طریقه د يهود ده او نن سبا هم دا سه خلق شتا خصوصا دا جعلی دروغجن پیران چې په منبر باندې کینی نو دا سه ناشنا قصې په درته کوي چې تا بچتا د دنیا په تاریخ کې اوریدلې لیدلې نه او دا خلق په دوک کوي بعضی پکې لا د ځان نه پرځي کرامات هم جوړ ځان بزرګي او ولایت ثابتې د دروغ قصې د ځان نه جوړي او خلق وی دا بس رسیدلې دي دا وی پیر صاحب دیو دا د کرامات دي هغه د ځان نه جوړ کړي کرامت د ولی حق دی خو د کرامت د پاره ولی شرط دی اوس چې ولی نه منز او دس نه کوي حلال حرام نه پیژني جائز ناجائز نه پیژني د الله د پیغمبر په طریقه باندې جون نه تیری نو ولی نشو کرامت تک مشو او بیا د عوام په دې تم پراتی چې بس پیر سے رسیدلې دو زمونږ وسره مینه دا مونږ ته بیت کړی دی بس چې دې جنت ته ځینو مونږ هم ورسره ځو د درو قصې بیانول او باغی باندې خپل عوام او مالدار نه پیسې وصولول
دا طریقه د اهل حق نه ده. دی يهوديان کې بعضی مولیان لکه کعب بن اشرف يهودي د يهوديان غټ مولو، عبد الله ابن ثريا د يهوديان غټ مولو، خپل کتاب تورات کې تحریف وکړو او د خپل عوامو نه پیسې واخیستي او بیا وی چې دا الله په دې کتاب کې دا سه نازل کړي. لکه دا یو واقعا راغله په يهوديانو کې یو مالدار سړی شادي شودا زنا وکړه. نو د زنا متعلق سزا په تورات کې دا و چې دا به رجم کیږي. دی عبد الله بن سریا د يهوديان دی مولا له فیصله راغله. د په دې خپل کتاب تورات کې چې کوم حکم هغه بدل کې چې دا سه مسله نه ده، بس لګه سزا ولا ورکيو مخوله تور کې او په خره سور کې چکر ور کې دې سزا. هغه سزا درجه می بدل کړه په درو باندې او په خرص ورلې باندې، او بیا به په تورات کې دا مسله د الته پیسې واخیسته. نن هم بعض مسلمانانو کې مليان داسې وي حق مسله په پټه کې او پیسې بوایي. خصوصا په دې جرګو کې د خلک پیسې دي، نو چې دا کم یو حق وي اغله حق ملو نشي، او دا چا چې حق نوي چې هغه پیسې وړاندې کی نه حق دا بل د تملو شي. او جرګمار او مشر باج اوقات کې پکې مليان هم راشي فیصله وکي خو ته پدې چې پدې فیصله کې دا فلانه پناه حق دي لیکن پیسې اخیستي وي. دا شان زمونږه یو ملګری دا غي یو مقتدی داسې مسله راغله فیصله وروړي یو مولا له مولا وتی زره د فیصله حل کو مولا فیصله باندې د چا چې حق دنه واقعستي 2,000 روپے تعالی ز فیصله کو. هغه مقابل جانب چې پیسې چې استاد مسله بیان کړی دا ایته وی چې داغه نه هم 2,000 تاغشتري غالبا تاسو با او یاد 80,000 روپے راکې نو فیصله بس تاسو په حق کې کو. اګم سړی چې پیسې ورکړي اول ځل مونږ ته قصه په خپل هغه کوله دی بل جانب د چا چې حق نو هغه نه ډېری واخیسته او مسلې ولا ورکړه. دی بل جانب اول چې کله پیسې ورکړي دی ولا بیا لړ چې سبا دا مسله واغې مروړي وې ته دا غي نه ډېری پیسې راکا فیصله بستا په حق کې. نن سبا د مسلمانانو حال دا د طریقه د اهل حق نه ده. کوم فیصله چې قران کړي کاغه د غریب په حق کې که د مالدار په حق کې هغه باندې فیصله اتفاق وکړي، او کنا تحریف کې فیصله کې خیانت کې د حق په مقابل کې د باطل په حق کې فیصله کې پاغي پیسې اخلي. نو دا طریقه د يهوديانو خصوصا په دې آیت کې نصيحت دي جرګمارانو ته چې جرګه کې نو کوشش کاوه اول د حق معلومات کوه چې دا چا دي، نو کله چا وی هغه ته ورکو الله ته په غاړه خلاص، او کنه د چا نیو پیسې د لدر کې اغل د حق ورکو نو د قران مجرم د الله مجرم. نو ټیک ته فیصله خو دې وکړه مظلوم لدی په سر زور کړی خود الله دربار کې بتانه تپوس کی. نن سبا زمون مسلمانان دی عدالت نو ول مایوس شي. یو سړی به قتل به مکبلار به مرشي کیس به چلی پیسې به پکې لګي، او بیا چې کله فیصله سناويږي چې کوم جانب قتل کړي هغه دومره ډېر پیسې ورکي چې هغه بل جانب پکې ګډ وډ شي، پیسې مو لګي پلار یې مرشي فیصله اون غټي وې کیس میں بیل. دا مسله سوي دا شان زمونږه د کلی کې مخکره د کیو مسله شي بلا مړي کړو فیصله دا په حق ته چې دا بری دي د سم نه دي کړی ناغه جګړه
ختمونه شو جګړه پسې پاتې شو سړی پکې بیا مړ شو فیصله په حق او نشي نو دی يهوديانو بد الله په کتاب کې تحریف وکړو او بیا به وی چې دا د الله کتاب دی لکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفات په تورات کې هغه به د يهوديانو مليانو بدل کړل وې د اخر زمانه پیغمبر دا نه دی هغه به بلی دغه علامات نشتا چې کوم علامات هغه بدل کړل هغه علامه په نبی عليه السلام کې نه وي چې کوم د ځان نه جوړ کړو او باغی باندې د خپل مشران نه پیسې واپسته الله پاک د دې په تردید کې د آیت کریمه نازل کو چې دې د ځان نه په دې کتاب کې لیکل بیا د دې انجام الله ذکر کوي چې د دې د پاره به ویل فویل للذین نو د ویل په تفسیر کې د علماء اقوال ډیر دي یو قول دار چې دا ویل په جهنم کې یو کنده ده او چا چې د الله په کتاب کې تحریف کو نو دی به د کنده کې غورځيږي ویل قول دار چې دا ویل دا عذاب ته وي هلاکت ته وي نو د دې کس د پاره د هلاکت وي نو بد دعا شو د چا چې الله په کتاب کې تحریف وکړو او دریم قولدار چې دا په جهنم کې د اور یو غر دی نو د پاره هغه اور وي چې دا غر په شان به اوچته لمبي وي چې الله په کتاب کې تحریف وکړو وسنن سبا خود الله پر کتاب قران کریم کی سوک تحریف لفظی نشکولی خو مانوی تحریف اهل باطل کوي خپل غلطه مسله په قران نه روباسي نو ته به چې دا د قران آیت وي آیت کی مسله جدا وي د تفسیر جدا وي د چې کومه تشریح وکړه په قران کې ني د ځان نه ویل لکه نن سبا قادیانان دي هغه خپل ځان له جعلی پیغمبر ثابتې د قران آیت وي نو ته به چې قران وي او قران الفاظ ټیک دي خدا معنی وضاحت خلق دي دا شان څومره باطل چي دي آیت په قران وي او وضاحت به داسیو کې کتاب په دوکه کې هغه په قران کې داسې نه نو دا طریقه اهل حق نه دا طریقه د يهودو بل دی يهوديانو بداوي چې من با جهنم ته نزو جهنم ته من نزو ولی نحن ابناء الله احباؤه من د الله زامن او د الله دوستان یو من به جهنم ته نزو او کبل فرض لاړم شو سمره وخت تیرو یو قول دادی چې زمونږ مشرانو د غوا د بچی سلويخ ورځ عبادت کړو نو کوم بل فرض جهنم تلار شو سلويخ ورځ به تیرو واپس به جنت ته ځو دیم قولدار چې د دنیا ټول عمر 2000 کال دی او د قیامت یو ورځ 1000 کال ده نو موږ به د قیامت ورځ په جهنم کې تیرو بیا به جنت ته ځو او دریم قولدار چې موږ به سلويخ کاله جهنم کې تیرو چاغه د میدان تیه د سلويخ کالو برابر دی بیا به جنت ته ځو نور به جهنم کې موږ نه پات کیږو او سلورم قالدار چې څومره عمر موږ هر یو کس په دنیا کې تیر کړی دی لکه مثال دی سړی سلويخ کاله عمر دی د بل 50 د بل 50 بس دومره وخت په جهنم کې تیرو باقی به موږ جنت ته ځو جهنم ته وسوځي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت په وی جهنم ته ځکه دا يهوديان نه دي جنت وي زمونږ دی او د مسلمانانو نه دي الله پاک فرمایي چې نا ولتا سره ما وعده کړی د چې تاسو به جنت ته داخلون او تاسو سره دي چې کافرانم یې نبی علیہ السلام نه منه جنت ته بځي قران نه منه جنت ته بځي يهوديان عیسایان عیسی علیہ السلام نه منه او جنت ته بځي ولتا سره ما وعده کړی د چې زه مخالفت د خپل وعده نه کوم نو ما خاطر وعده نه کړی جنت تباغه سړی چې کوم ایمان لري او نیک عمل کوي او جهنم تباغه سړی چې کفر کړی يهوديان تاسو کفر کړی دي تاسو به جهنم ته جنت تبا نه ځي نو الله جل شانه د دې قباحتونو ذکر کین فرمایي ومنهم اميون او بعضی د يهوديان عوام دي
لا يعلمون الكتاب چاغین پیږي په کتاب تورات باندې الا امانیه مگر دوی روان دي په ارزوګانو تمناګانو پسې د خپل مليانو په قصو پسې وانهم او ندي الا يظنون مگر ګمان کوونکي دي بے ضایع فويل للذين يكتبون الكتاب پس هلاکت دي د کسان د پاره چاغین کی کتاب تورات بأيديهم فخبر لا سنو دخبر زان دا طرفنا ثم يقولون بيادي واي هذا من عند الله داد الله طرف دا سے نازل دی ليشتروا به ثمنا قليلا دا پارا دی چی دی واخلی پا دی باندی قیمت لگ نکہ دنیا ٹولم والی خدا آخرت پا مقابل کی دا کمت فویل لهم پسلاکت دی دوی دا پارا مما دا وسنکت با ایدیم جلی کل دلا سنو دوی وويل لهم مما يكسبون او هلاكت دي دوی د پاره مما دا وسن يكسبون چې دوی کوي وقالوا لن تمسنا النار او وايدا يهوديان هیڅ کله به مونږ ته اون رسیږي اور الا اياما معدوده مگر سور زید شمیر قل تو فرمای پیغمبر علیہ السلام اتخذتم عند الله عهدا ایت سر کړی دی الله پاک وعده فلن يخلف الله عهده پس اس کل اللہ پاک مخالفت نکی د خپل وعده ام تقولون بلکہ تاسو وای علی الله پالنا باندې ما لا تعلمون اغس چ تاسو په نه پیږي دروغ وای الله وعده نه دکړ بلا ولنا جهنم تبتا سوزي مناسو کسب سیئاتن چغو کی شرک او کفر واحاتت بی خطیئته او چاپیر شی پد باندې گناهونه ددو فاولئک اصحاب النار تا کسان خاوندان د اور دي هم فيها خالدون دي پدې اور کې همیشه د پاره وي والذین آمنوا کسان چې ایمان نوړي دي وعملوا الصالحات عمل نه کړي د نیکه اولئک اصحاب الجنه تا کسان خاوندان د جنت دي هم فيها خالدون دي پدې جنت کې همیشه د